سورة الصف الا شب شب من انصاری الله عیسی علیہ السلام وی من انصاری الله څوک دی الله په لار کې زما مدد کوي تب من تبعنی الی الله څوک زما تابعداري کوي دی الله په لار کې دی الله د دین مدد کوي بنیان مرصوص ویل کڅنګ چې یو وخت بل سره ولګي بنیاد او آبادی مضبوط او مستحکم شي ها کذا کده دنیا ټول مسلمانان د دشمن په مقابل کې یو موټه یو قوت او طاقت شي یو ناقابل شکست قوت به نه جوړ شي امریکا او اسرائیل او ټول یورپین ملکونه به ته سجدي رصاص ویل کېږي چونګت چې یو ځل دا وګوره دا بلډینګ چونګت چې مضبوط شي نو چې مسلمانان ټول یو شي مضبوط شي واحد زموږ خپل پیغمبر د علیه الصلاۃ والسلام چې دراتلو دعا ابراهیم علیه السلام کړي و ربنا وبعث فیهم رسولا او د دې معزز مهمان خصوصي دراتلو اعلان حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل په آخري پیغمبر یا من بعد اسمه احمد اے خلق و مبشرا برسول من بعد اسمه احمد زتا شو ته اعلان کوم زیره چې مهمان خصوصي را روان دو نامه احمد پاسمان کې احمد او انجیل او تورات او زبور کې احمد او صحیفو او پزمکه باندې محمد او احمد دواړه ده او دا دواړه نمونه ګورئ په ټولو انبیاو کې یو نبی په تاریخ کې څوک ثابت نه کی چې دغه نوم احمد یا محمد تیر شوی حدیث کې راځي چې دا نمونه الله پاک د خپل نبی لپاره ساتلی و وبه قال حدثنا ابو اليماني الى اخره قال اخبرني محمد بن جبير بن ابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء زمانونه دي ګوره دلته راځي چې محمد ما وسبحان الله محمد اسم فل صيغه په تمامه دنیا کې د ټولو نه زیات ستایل شوی دا وګوري 53 ملکونه اللهم صل علی محمد اللهم صل څومره انبیا چې تیر شوی دي په مخ د ځمکه د یو نبی تعریف دومره نه ده شوی څومره چې د هغه مدني شوی نو ستایل شوی او احمد معنا په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات دی الله ثنا وین او تاریخ په دې گواه ده چې په ټولو کائناتو کې کدی الله حمد او ثنا ډیر ویل ده هغه قامدانی ویل ده د دې وجنه شاعر وی وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وی الله پاک د خپل نوم نه د محمد نامه را جدا کړی ده ولی محمد کې میم ها او دال دو په محمود کې میم ها او میم او دال نو ګوره دواړو مبدا د اشتقاق یو ده کنه ده وشکله من اسمه ليجل چې عزت ورته ورګي صاحب العرش محمود ده او د محمد ده او بیا وی وان الماهی الذي يمحو الله بالكفر زما هو کون کې زمانه مخکې د کفر شرک او د ظلم او د جبر تیاری الله په ما باندې محو کړي او زه حاشر ما الذي يحشر الناس على قدمي د قیامت پر ورځ به د ټول نه مخکې الله پاک ما را پاتای او ما نه بعد به بیا نور امتونه را پاتې وانا العاقب عاقب دې ته وایي چې د ټولو انبیاونه زورست راغله عاقب بل پسې تلو ته وایي ټول انبیا زمانه مخکې راغلي دي او زدنا والعاقب الذي ليس بعده نبي بل حدیث کې وایي عاقب هغه چاته و چې دغه نه ورستو بل پیغمبر یعنی زه خاتم النبیین ما دلته معلومیږي د حضور پاک مبارک نمونه پنځه دي نه ټول دا نه دي د نبی پاک ذاتی او صفاتی نمونه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وی 450 نمونه دي رساله په اسماء النبی باندې لیکل ده د پنځو نمونو مبارک او معانی او د دې تخصیص د دې لپاره نه ده چې منحصر پدې کې دي 4.5 د اقامه دني نمونه دي سورة الجمعة فوق الله تعالى وآخرين منهم لما او ځینې مؤمنان دي چې لا تر اوسه پیدا شوي نه دي او هغه به زما د دینه شوکانیل فسعوا الى ذکر الله تفسیر عمر سے وی فمزوا الى ذکر الله د فسو معنا منډه ده منډه مراد نه چې منډي وهي معنا دار چې تاسو لال شي د معمول مطابق چې کله ځانو شي قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الاخري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعوا حتى قال ثلاثا وفينا سلمان الفارسي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واور بچي دغه دا روایت په بخاری کې دا یو ځای راغلی بس بیا ناراضي ام دغه ځای کې راغی دینه مخکم نه دراغلی دینه بعدم ناراضي دا یو ځای ذکر کړی امام مسلم هم راوړی امام ترمذی هم راوړی دا او دا نور کتابونو د دې تخریج کړی دا او کشمیری صاحب هم دی وای چې د دې نه پدې کې دا معلومیږي چې دا د دې حدیث پاک نه په مجموع کې دا معلومه شو چې په عجمو کې به
د دین لوی امامان الله پیدا کړي وی اصحاب د صحه سته وګوره کنه الله پاک دا پکې پیدا کړي دي اصحاب د صحه سته وی دا پکې الله پیدا کړي دي او تاسو امام ابو حنیفه وګورئ دا الله پیدا کړی دا تاسو عبد الله ابن مبارک وګورئ دا الله پیدا کړی پدې کې تاسو امام بخاری وګورئ خصوصي تور باندې وی کچې د دین د سورایا ستوري سره دا یو سیاره د سپوږمۍ سره جوخته ده او د هغه حاصلولي نو هغه داسې قوم به خدای پیدا کی چې ال تبورسي دین به حاصل منا دین ډیر خدمت به وکي عربو کې نزيات به عجم وکي قربان دا څوک دی سلمان فارسی ناستو پاغه لاس کې وای دا بده د خاندان معنا د قوم نه دی عجمي وکنو نو بده کې اوس دا خودلی دي چې صحاحته او مصنفین هم دي عبد الله ابن مبارک هم دا امام بخاری سره فهرست ده او امام ابو حنیفه هم ده وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجال من هؤلاء باب قول الله تعالى واذا راوا تجاره لنا له رجال ګوره صيغه د جمع راغلي کنه دراغلي نو دې کې زکه وای چې ابو حنیفه صاحب ده و دې چې د عجمی ده د اول کابل کې او بیا راغله د کوفه ته دارنګه عبد الله ابن مبارک د نشاولی الله صاحب وای چې څومره محدثین ګوره اکثره د عجم دي وی ټول د امدی حدیث چې د سلمان فارسی او د عجم نو د نبی پاک هو د نبوت عام د عربو ته هم د عجم ته هم ده او د دین مهنت کا عربو کړه نو دین زیات عجم هم کړه ده وبه قال حدثني حفص بن عمر الى اخره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه دا حدیث کم ځکه دی د رحمت الله باب صلات الجمعه کې باب صلات چې په مدینه باندې لکاتی غونډه راغله او شام نه قافله را روانه او د جمعې ورځ او حضور جمعات کې خطبه چې ډول आवाज او د ماشومانو چغې شوې خلکو منډه کړې چې قافله راغله چا وې چې ما ته به غنم او وړه او جوار شي نو دولس کسبات شو وزار او تجارتن او الله او چې قافله وګوري یا ډول आवाज منډه کې او تا کی اوپری دی ولاړ په نو حضور ویل کدا دولس سموتی وې نو بیا به ور سوځولي وې خو جدا او مسله د دار اوته صلات جمعه کې چې امام سره دوه کسان د امام نه غیر پاتې شم جمعه بکای الله قال فلم نعير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسار الناس إلى 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها باب قول الله تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذب د سورة المنافقین تفسیر امام بخاری رحمت الله علیه ات تراجمو کې ات ابواب لاندې ذکر کړی دا او دې کې د منافقینو تذکرہ ده او په حدیث کې مختلف واقعاتو ته اشاره ده واقعې د غزوه تبوک چې منافقینو څه ویلي دي په غزوه د بنو المصطلق کې چې منافقینو څه کړی دي دلته دارازي نو زید ابن ارقم وای وی من بلار روانو چې تبوک نه واپسی وشوه مهاجرم و انصارم ډیر زره څلوېښت زره کسان دي یو ځای کې د مهاجر او د انصاری جګړه شو مهاجر د شال طرفه کسع المهاجر انصاریه کسع دې ته وایي چې یو سړی د شال طرفه یا په لته باندې وهي یا په سوق نو هغه چې هغه چې انصار راشي زما مدد وکي مهاجر چې مهاجر راشي لوی فتنه جوړې ده خو الله خیر دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقینو مشر خبر وی دغه یو مهاجر انصاری ولې خا دا ذلیل املا دومره شول وی بس یو ځل موږ مدینه ته ورسو یو روپۍ بده مهاجر د خیر خیرات صدقه نه ورکوي دویم لا یخرجن العزم من الازل موږ معززین بد ذلیل خلقو بس الدخوا کا مدنی په خپل مهاجر د کنه ده ابو بکر عمر نسبت هغه ته وشو کنه دا خبره زید ابن ارقم واوریدا چا واوریدا زید ابن ارقم چې واوریدا هغه راغی خپل تر ته ویلې عبد الله ابن ابي چې دا خبره کوم کړي وا نو زید ابن ارقم دا خبره خپل تر ته ذکر کړه او یای عمر ته ذکر کړه شک دراوی ده لیکن امام ترمذی وایي چې بدون شک خپل تر ته دا خبره ذکر کړي ده حضرت سعد ابن عباده او طبرانی دا ذکر کړي چې خپل تر ته ویل چې تر عبد الله ابن ابي خو ډیره قبیحه خبر کوي څه وې ذات معززین او رسول الله او مهاجر ته وایي ښا نو زید ابن ارقم ورغه رسول الله ته ویل سیب د عبد الله داسې ویل هغه راو غوښته دا خو ډیر بدن نه غټو کنه شاته براشي کار نه هم خوشو مسنده لکه د کجورو تنه بیخ چې لبیخ حرکه او به دیوال ته ودرې نو هغه چې راغی ویاله ک عبد الله تا څنګه ویلې دي چې موږ به د معزز د مذلیل او باز وې ما والله ک ویلې قسمونه شروع قد او قامت نو غټو ګیره سپینه و نو حضور ورته وکتل زید ابن ارقم ته
وی ګوره په دې سړي دې دروغ ویلی. زید ابن ارقم لاړه وی ما ټوله ورځ کور کې وجاړلی. وی تره مې راته ویلې ودې کته چې رسول الله ستا تکذیب وکړه، ما درته نه ویلې حضور دې خفه کړه، ستا څه کار و چې یو خبره دې اورېدلې نه وه؟ هغه ویلې قسم په خدای ما اورېدلې ده. نو هغه چې دا شی وشو چې عبدالله وایي زه کور ته زید ابن ارقم وایي لاړم جړلې مې چې آیاتونه راغلم، ما پسې سړی راغی راشه رسول الله دې غواړي. وایي چې راغلم ما ته یې ویلې چې زیده ستا تصدیق الله وکړه، ما خو تکذیب کړی او د عبدالله ابن ابی ما تصدیق کړی الله یې تکذیب و. خبر همداسې ده لکه دا تا چې ویلې، ځکه الله وایي اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک، او بیا ورپسې انهم لکاذبون. الله وایي دا دروغ وایي، دا خبرې دوی کړې دي. ایله وایي زه بیا خوشحاله شوم. نو اوس به دغه واقعه د منافقینو چې د غزوه تبوک په دې لاره کومه شوې ده 8 تراجمو کې دا راځي، اوس ورته منډه ورکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء الاخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت في غدا فسمعت عبد الله بن ابي يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا مهاجر دی باندې خرچې مه کوئ حتى ينفضوا من حوله ولو رجع من عنده ليخرجن العبد منها الاذل. فذكرت ذلك لعمي ولعمر فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. دلته شک د خو ترمذی کې بدون شک د زید ابن ارقم تر سعد ابن عباده دا هغه ته ویل. وحدثته رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فعله ما قال وكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه فاصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما و دین مخکې مې داسې غم نه وکتل ځکه حضور زما تکذیب وکړ. ما اردت الا ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك وینه حضور دې خفه ک، حضور ستا تکذیب وکړ، حضور تا نه ناراضه شو، تر مې راته بالای زور نه راکوله. واذا جاءك المنافقون فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال ان الله قد صدقك يا زيد. زید الله ستا تکذیب وکړ رحمت الله. دا آیات دا ټول حدیث کوم ځای کې تیر شوی ده؟ دا مکرر ده کنه دومره خو وایه کنه ولی غزوه تبوک کې تیر نشو ده وای شبه. باب قول الله تعالی اتخذوا ايمانهم دا دومره ظالمان دي د منافقینو قسمونو نه ډالونه جوړ کړي، لکه څنګه چې په ډال باندې کافر میدان جنگ کې د گزار نه ځان ساتي، د خپل قسمونه په ظاهري د کفر او ارتداد او منافقت پر ظاهري قسمونو باندې پټ کړي، دا قسم پرده جوړ کړي د خپل منافقت او کفر په دې باندې پټ کړي. قال حدثنا آدم بن إياس إلى آخره عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفق على ما عند رسول الله حتى ينفض. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي واصحابه فعلوا ما قالوا فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فاصابني هم لم يصبني مثله. ودا چې غم را باندې راغی چې ژوند کې مزکه حضور خفا او ما تکذیب وکړ. فجلست في بيتي فانزل الله واذا جاءك المنافقون الى قولهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الى قوله لا يخرجن الاعد منها الاذل. فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراها علي ثم قال ان الله وی الله ستا تصدیق وکړه او دې منافق دا خبره کړې وي. تاسو به دې مرام پوښی کنه دې ته څمور کوي چې دا مهاجر ته نبی ته واپس راشي، پیغمبر یې واځي پات او منګه از معززین بدای الشه. باب قول الله تعالی ذلك بانه امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم. الله دې دې پزړه باندې مهر جباریت لګولې پس د مراحل 40 وبه قال حدثنا آدم إلى آخره قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة دا دواړه خبرې کړې وې کنه هله شب. فلما ينصر وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك ما خدا خبره نه کړې قسمونه ظالم شروع کړل. فرجعت إلى المنزل فنمت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك ونزل. اوس ګوره مخکې وایي چې ما ته سړی راولېږه، دلته وایي فاتانی رسول الله، دې کې شک نشته ده 2 ځله ورته سړی لېږلی ده او په 3م ځل حضور خپله ورغلی ده. باب قول الله تعالی وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. مولانا صاحب لږ ونې وګوره دې ترجمة الباب کې یو تشبیه ده، وایي ته کله چې د دې ظاهري قد او قامت او شان او شوکت او ضخامت او ضخامت ته وګورې دومره د قد او قامت نه خوشنما ښکاري او دوبره ته وایي چې د یو درو دوی یو منافقت دا تشبیه د منافقینو د لرګیو سره څنګه ورکړی، بیا د کجورې ډډ کجوره ونه په ټولو کې اوچته ده که نه ده، دا ډېر د قد و قامت نه اوچت و ډېر غټ و ډېر دروند و. دا تشبیه د دوی د لرګیو سره چې دیوال ته ودرولی شوي دي
دا صرف په ظاهري قد او قامت او طول کې ورکړی شوی ده بل څه کې نه ده ورکړی شوی وایي ګوره ظاهره خو یې ښایسته ده شان و شوکت برابر ده ګیره پریښې ده قان و قومت یې جیګ ده لیکن د باطني کمالاتو نه بالکل خالی و معرض ایمان پکې نشته معرفت پکې نشته اخلاص پکې نشته وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الى اخره قال سمعت زيد بن ارقم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شده فقال عبد الله بن ابي لاصحابه لا تنفقوا على ما عند دا فحذرهم قاتلهم الله د دې معنا او کدي خلکو ته د راز خبرې مکوي دا تاسو دشمنان ته جاسوسان دي الله پاک دوی ته جاسوسان ویلې وې منافقینو ته فحذرهم ګور دي ته د راز خبرې ونه کوي قتلهم الله الله دوی ته به برباد کړي نه یو فكون د پکم لار رواني کتا سو دي د راز خبرې وکړي دی بس تاسو جاسوسي مشرکین ته وکړي وقال لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منه الاذل فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى عبد الله بن ابي فساله فاجتهد يمينه ما فعل قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه مما قالوا شده حتى انزل الله شدتن سمانا شو زما پزړه کې خفقان راغی ډیر زیات چوبر ما په خپل غوغو اورېدلې خبره او هغه خرکوس په باندې اوس قسمونه کوي نو زړه کې ډیر خفه شومل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلم يسمعوا بس سرونه واړول خطه کړه د شرم بس لرګي دي د کجورو او دیوال ته ودرولې شوی دومره غټ غټ دی ظاهري حسن قد او قامت په خيسته وکنه او باطني کمالاتو نه خلاص ور قال تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لولوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون عن المستكبرون حركوا استهزئوا سرونه درته داسې خوځي د استهزاء دی وجنال ويقرأ بالتخفيف من لويت وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى الى اخره قال كنت عن ذي لو رؤوسهم اعرضوا رؤوسهم كنا بل ترفړل قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فارسل الى عبد الله بن ابي واصحابه فعلوا ما قالوا وكذب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فاصابني غم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي وقال عمي ما اردت الا كذبك النبي صلى الله عليه وسلم وقتك فانزل الله تعالى الى ذات المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالها وقال ان الله قد صدقك باب قول الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر بس برابر رکته منافقین د بخنه غواړي کنه الله یې نه بخیل وبه قال حدثنا علي الى اخره قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال كنا في غزوه قال سفيان مره في جيش فقطع رجل من المهاجرين کسع څتوي د شال طرفه پملا یا په دوبر باندې یو کس پلته یا په سوق وهل نو مهاجر د غلطي شوی او جګړه وا هغه چغې شروع شول فقال الانصاري يا الانصاري وقال اے انصار راشي زما مدد وکي مهاجر ویل اے مهاجر راشي يلا فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بلغ الجاهليه دا د جاهلیت دا ټکه چې قومیت باندې اوس خلک راغوري دا بدبودار ناره ملګوي یلا قالوا يا رسول الله تفعل من المهاجرين رجل من الانصار قالوا دعوها فانها ممتنه دا ډېر بدبودار ناره ده عبد الله بن ابي فقال فعلوا امر الله ان رجعنا المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس وان محمد بیا بخله خبرې کوي چې پیغمبر خپل ملګری وځي ځکه بچبه خو کلمې ویلې وې کنه وكانت الانصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينه ثم ان المهاجرين ذكروا بعد قال سفيان وحفظه من عمرو قال عمرو سمعت جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم په دې سفر کې موږ د ربي پاک سره و چې دا واقع شوی ده باب قول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن او دې په دې نه پوي چې موږ څور کوو کنه خزانه خو الله سره دي کنه خو منافقین په دې چیرته پويږي وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره قال حدثني عبد الله بن فضل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول حدث على من اصيب بالحره وای کوم واقعیا چې په حره کې شوی په هغه باندې ډېر خفایم دا کوم واقعیا و دا درش په هجری کې وشو چې کله یزید بادشاہ سو په شام باندې د والد صاحب نه پس نو بیا مسلم بن عقبه راولېږي چې مدینه نه ما د پاره بیاتونه
هغه نه کول نو بیا ورته به زور باندې تا د مدینه مادره ورځ حلال او مباح کړه چې څه پکې کوي وکړه نو بس وسو صحابه او تابعین شهیدان کړه زناګان وکړه مالونه لوټ کړه ډېر لوی نو وې دا واقع چې زه وسم یادون زور باندې جاړم دا درش په د هجرې کې جوشوال فكتب الي زيد بن ارقم بلغ مرشد الحدي يذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار وشد ابن الفضل في ابناء الانصار او چې دا نو وسوته هم کړي کنه انصار او د انصار زامنو ته کوئی کړي دا ولي ابناء الانصار ویلي کنه دی ویلي فسال انس بعد ما كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي اوفى الله له باذنه یعنی تصدیق کړه دا تصدیق کړه باب قول الله تعالى يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد منها الاذل والا ام دا یو روایت او ما ته اته ترجمه لاندې راوړل قال حدثنا الحبيدي الى اخره قال حافظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزوه فكفى على رجل من المهاجرين رجل من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فسمعها الله رسول الله دا خبر الله پاک نبی پاک تو اور ولال فقال ما هذا فقال وقت عرج من المهاجرين رجل من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا چې ملګوي دا ډېر بدبودار چې د عصبیت او قومیت بنوم جنگ مکویل قال جابر وكانت النصارى حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ثم كثر المهاجرون بیا اکثر انصار شهیدان شول مهاجرین بیا ډېر ول فقال عبد الله بن ابي قد فعلوا والله ان رجعنا للمدينه ليخرجن العبد منها الاذل فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه سورة التغابن وقال مولانا صاحب تغابن کې ډېر کمالات کله خپل دینی دنیوي ضرورتو لپاره وي ام پوره حاجت دی پوره کی او که دشمن خطرناک در پسې لګېدلې به موجب او پناه حق تکلیف درکای او صبر دې نشو کولای تحمل او برداشت دا نسخه یو شیخ طالبانو ته خودلې و درته وایم نه چې څوک یو کال یو محله کې طالبان او یو کس هغه ډېر چېړل دومره یې چېړه غریبانان ډېر تنګ شو نو بیا یو شیخ هغه ته ویل چې جی څه وی بل الله د اخلاصي نشته نه تاسو جمعات نه ځئ چې چیرته لاړ شو بل ځای د اوسېدو نشته داخله موږ د صحیح روټي خدا یو حرامي بدمعاش پکې د بيدینه مونږ او دسم نه کوي جمعات هم ناراضي او وظیفه هم نه راکوي او تکلیف ډېر وای ښه بیګا ته به د شپې 2 بجې را پاتې د خیر او تاسو به په محراب کې داسې کېنئ ګول او به صورت تغابن به وایي او لاسونه به داسې ونیسي ولټا او هغه سړی په ټول پر ذهن کې مستحضر کې داسې به وایي چې دلته موږ د مخامخ ناست د موږ ورته ګورو داسې صورت تغابن به ووایي دا یو جمله که شیخ مزاحیه کړي شک نشته هغې نه بعد به وایي بیا د جومات محراب په کوناټو باندې ووهئ وایي انشاءالله چې ورځ دوه کې بیا انتظار کوئ نو طالبان خو به سم خلک صورت تغابن پسې ډېر ویلی ده نیمې شپې نه به یې د سهار بانګه پورې د محراب په کوناټو وهلی چې سبا مازدیګر راته سړي اکسیډنټ کړی او بس لاړې ټیکټ یې کټ شوه بیا هغه شیخ طالبانو ته وایي چې ما تاسو نه خپله وظیفه واپس کړه د ظالم زامنو سبب یو کور وظیفه نه درکوي هغه پسې به هم دا تغابن وایي په ده کې ډېر عجیبه کمالات دي ښه خو د دې پخول دي هله شه وقال علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه چې چا په الله ایمان راوړو الله دې د زړه خلاص کړي هر کار خیر دا درې خبرې چې کله چا باندې مصیبت راشي نو دی وایي چې بس دا د الله د طرفه دویمه دره دا تقدیر او درېیمه دره زه په دې باندې راضي یم د دې معنا دا نه ده چې په زبان باندې د مصیبت اظهار سړی ونه کړي نه په زبان د مصیبت اظهار کولی شي چې ما باندې سیلاب راغی اور راغی او دا زلزله خو چې شکایت من الله نه او دې نه مراد هغه سړی هم نه ده چې یو ځلې صبر کوي دې نه مراد هغه مسلمانان دي چې بار بار ور باندې مصیبتونه راځي او دوی بار بار په هغې صبر کوي راځي او دا معنی چې دا د الله تقدیر ده او د الله د طرفه راغله او موږ د الله په تقدیر باندې راضي یو سورة الطلاق وقال مجاهد وبالا امر جزاء او امر هر سره پر خپل عمل بدله عمومیل وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الاخر قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امراته الحائض فذكر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر سے عبد الله تو ویل چې بچي رجوع وکه حیث کې طلاق به د وینه کوم هغه حضور ته ویل وی چې زمانہ مې ورشه ورته وایا
رجوع ورته وکړه چې پاکه شوه بیا حیض راغی بیا پاکه شوه که د زړه طلاق ورکوي ګوره اول طهر کې ورته ونه ویلې دی سزا ورته ورکړه وایي چې حیض ولې حیض کې طلاق بدعت نه ده خو سره د بدعت خو واقع کېږي که نه وایي رجوع ورته وکړه که طلاق ورکوي نو چې حیض نه پاکه شي بیا دویم حیض راشي بیا دویم طهر بیا طلاق ورکړه فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجع ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها که بیا طلاق ورکو په دویم طهر کې دی ورکي طاهرا چې د حیض نه پاکي ځکه طلاق په طهر ده او عدت په حیضونو ده فتلك العدة كما أمره الله باب قول الله تعالى وولاة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن مولانا صاحب مسله دا ده چې یوه ښځه حامله ده که خاوند طلاق ورکوي یا متوفى عنها زوجها خاوند یې وفات شو نو ابن عباس به ویل عدت ابعد الاجلین که څلور میاشتې او لس ورځې ډېرې وي عدت بدای او که وضع د حمل ته ډېرې ورځې وي هغې باندې به لیکن په اتفاق د علماو یو صورت نساء کې آیات ده چې 4 اشهر و عشره ده او یو دلته د صورت طلاق ده چې وولات الاحمال اجلهن یضعن چې کومې ښځې امیدوارې دي د هغې عدت په وضع د حمل ده که خاوند د طلاق نه غنټه پسې بچی پیدا شو عدت ختم خاوند د مل شو یوه غنټه پسې بچی پیدا شو دا خو لا پرې د عمر صاحب وایي چې خاوند په تخته پروت غسل ورکوي کفن هم لا نه ده ورکړی او بچی پیدا شي ښځې عدت تیر شو دا که بل چا سره نکاح کوي کولی شي هله شاب وبه قال حدثنا سعد بن حفص الى قال اخبرني ابو سلمة قال جاء رجل الى ابن عباس وابو هريره جالس عنده فقال افتني في امراه ولدت بعد زوجها ب40 ليله فقال ابن عباس وګوره اخر الاجلین ابعد الاجلین دا نه ده چې اوس یې څلوېښت ورځې بس بچی پیدا شوی دی عدت نه اوس به 4 میاشتې 10 ورځې تېروي ځکه ابعد الاجلین دا د ده خپله رایه وال قلت انا ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال فجلست انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسل ابن عباس غلاما قريبا قریب ابن عباس قریب ام سلمې ته ولېږه هغې نه تپوس وکړه د سبیعي بیبي د سبیعي واقعه ډېره مشهوره وه د اسلام راوړ دا حامله وه خاوند یې وفات شو د وفات نه 4 ورځې پسې بچی پیدا شو نو چې دی روانه وه باغ ته میوه یې ټولوله او ځان یې ښایسته کړی و نو تر زوی ورته دغه مخې ته راغی ابوسنابل وی سبیعي چېرته ځې ته خو په عدت کې ناست دی او دا ځان دې هم جوړ کړی د میک اپ دې هم کړی هغه ولې زما بچی پیدا شو 40مه ورځ باندې دی خاوند یې وفات او زما عدت په وجه د حمل ځکه زه حامل نه ته به 4 میاشتې 10 ورځې تېرې ښځه بېرته د لارې نه راوګړې لاړه رسول الله کروي قربان زما نکاح چې چا سره و هغه وفات 40مه ورځ الله ماله بچی راکړه زه حامله وم او زه زما عدت تېر ده که نه ده زه پټي ته روان وم ابوسنابل راته وایي چې ستا عدت پاتې مه وځه وی نه نه زه به ستا عدت تېر ده که ته ځان ښایسته کوې د خطابو دپاره چې څوک راځي تا ته پیغام د نکاح نو تا ته جایز ده معلومه دا شوه چې د حاملو عدت په وضع د حمل ده وقال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن عن ايوب عن محمد قال كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان اصحابه يعلمون فذكر اخر الاجلين فحدثت د عبدالرحمن بن ابي ليلى چې و شاګردانو به د ډېر قدر کو د مخکې د اخر الاجلين تذکره وشوه دوی فحدثت به حدیث سبیعه بنت حارث نو مې په مقابل کې د سبیعه حدیث ویلې د عبد الله ابن عتبه په حواله باندې الشاب قال فزمنني بعض اصحابه قال محمد فاتنت له فقلت اني وې دې کې زما بعضو ملګرو ما باندې تنقید غوندې وکړ چې هلته خو ابن عباس ابعد الاجلین وی او استاد تر چې د ابن مسعود هغه هم ابعد الاجلین وی ما ورته ویل بیا خو به زه ډېر زړور یم چې زما تره لا ژوندی ده او په هغه دروغ ووایم ان کذبت علی عبدالله ابن عتبه وهو فی ناحیة الکوفه زما تره عبدالله ابن عتبه ژوندی ده د کوفې په یو کلي کې کور ده هغه وایي چې عدت په وجه د حمل ده او تاسو وایي ابعدالاجلین ده نو زه په خپل تره دروغ وایم اله فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت ابا عطيه مالك بن عامر وایي ته خو وجه د حمل وایي خو ستا تره عبدالله ابن عتبه وجه د حمل نه وایي هغه ابعدالاجلین وایي اله فذهب يحدث حديث سبيعه فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلون عليها التقليد ولا تجعلون عليها وای منګ عبد الله ابن عتبه ته خبره وکړه هغه ویل و د خدای بندگانو تاسو په دې ښځه ولې سختي راولئ الله یې اسانۍ تاسو یې سختوئ الله تعالی وایي چې وضع د حمل ده تاسو وایي نه 4 میاشتې 11 ورځې ده دا تغلیظ ده نو معلومه ده شوه نزلت سورة النساء القصرا د سورة طلاق ته سورة النساء القصرا ولې وایي
دا په اصل کې 200 آیاتونه دا نو ټول منسوخ شوي دي یا د نبی پاک د سینې مبارکې نه هیر شوي دي وایي دقه آیات د سورة نساء قصرا بعد طولا د سورة نساء طولا نه وروستو نازل نو معنا هغه 4 میاشتې لس ورځې په حق د حاملې کې منسوخ شوي دي سورة المتحرم د دې تفسیر ګورئ سورة بقره کې 13 د رحمت الله په دې ډب نه ده باب یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك ګوره دوه واقعې ډېرې مشهوره دي یو د زینب د بعضې حفصه بیبي یادوي بعضې ماریه قبطیه خو کیسه دا وه مازدیګر نه پس به چې حضور په مسجد نبوي کې و فارغ به شو رابغې په ټولو بیبیانو چکر السلام علیکم کیف تیک د هغې نه پس بیا زینب بیبي ته پلار د کور یو ډبي کې ګبین راغلی و هغه به یې 2 چمچ اوبو کې واچول بیا به حضور هلته به 1 منټ 2 ډېر وخت واخیست بیا عایشې بیبي حفصې بیبي سره مشوره وکړه چې حضور هرې بیبي ته ورشي هغه ځان ته راجوخته کې ښکلوي خو چې کله ښکلوي خو بدبونه بوی کوي نو تاسو به داسې کوئ نو هغه به تپوس کوي چې ولې تاسو به ورته چې ستاسو د خولې نه مغافیر بوی راځي خو چې ما مغافیر نه دي خوړلي نو تاسو به ورته وایئ چې څه هغه به چې ما زینب کره ګبین نو تاسو به ورته وایئ چې کیدی شي د ګبینو مچۍ د مغافیرو په بوټي باندې ناسته یو رس یې اوچت کړی ښځې چې منصوبه جوړوي داسې چې حفصې ابۍ ته ورغی داسې حضور خو بدبونه نه وایي ولې وایي چې ستاسو د خولې مبارکې نه مغافیر وبوی بیا عایشې ابۍ ته هغې وایي عایشې خدای ته وګورئ زینب کره مې ګبین ما په ځان حرام کړه خو چې زینب خبره نشي خفه بشي یو واقعه دا شوه چې حضور جمع ته وته جبرئیل راغی یا ایها النبی بیرته چې راغی ولې دلته عایشې ابۍ حفصې ته ویل حفصې میمونې ته ویل میمونې بسې زینبې ټولې خبرې شوې قربان ته چا خبر کوي نبأنی العلیم الخبیر کجا مانند ان راځي خزت دریاز خبرې ګورې نه سات دویمه واقعه د ماریه و ماریه قبطیه کور کې و حفصه بیبي لاړه پلار کړه د حفصې په کمره کې د ماریه بیبي سره رسول الله مبارک صحبت وکړه هغه چې حفصه بیبي راغله ډېر زر نو د کمرې هغه دروازې پرده ځوړنده وه نو چې پرده به ځوړنده وه بیا به څوک نه ورته پوه به چې حضور کوم بیبي سره بې تکلفه ناست چې حفصه هغه راووته ماریه بیبي او حضور نو حفصې ژړا شروع کړه ښه زه د پلار کره ولېږلم او دا یهودڼه دې سره د زما په کمره کې جما وکړه رسول الله ورته ویل چې حفصې ته غلې شه بس ما ماریه په ځان باندې حرامه کړه ستا دپاره خو حل مه وایه ورته خو ټولې خبرې کې آیات راغی لما تحرم ماریه هم درته حلاله ده ګبین هم حلاله ده ولې دې په ځان باندې حرام کړه ښځه خوشحاله اوس قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم حلال حرامول دې څه ویلې یمین او د یمین کفاره ورکه ګبین هم درته حلال ده او ماریم اله بس به قال حدثنا معاذ بن فضلة الى اخره ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر وقال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان بس حلال دې بزان حرام کړو کفاره به ورکه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عصرا عند زينب بنت جحش وينقص عندها منصوبه جوړ کړه ما او حفصې اله انا وحفظ عن ايدنا دخل علي فلتقل له اكلت مغافر اني اجد منك معروفا قربان ستاسو دا ډېر ښه بوی کوي اله مغافر دا بوټه انا ولكني كنت اشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن اعود له بس نور نس کما قسم مې وکړه خو لا تخبري بذلك بل بیبي خبره نه کوي چې په زینب خپه نشي باب تبتغي بذلك مرضات ازواجك ولې ته په دې باندې ښځه خوشحاله حلال بزان حرامي اله باب قول الله تعالی قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الله مقرر کړی تاسو د پاره د کفاره ته حلالول د یمین یعنی محلوف علی چې د حلالي کی کفاره باور کړ وبه قال حدثنا عبد العزيز الى عن عبيد بن حنين انه سمع ابن عباس يحدث انه قال مكرت سنه اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق دا حدیث هم کتاب العلم کې تیر ده خط تفصیل سره عبد الله ابن عباس وی زما په دې کې صدقه او وین تظاهرتا او دا دوه خزه چې د رسول الله په خلاف منسوبه جوړ کړو چې دا بچوږي وی ما وی زب عمر ته پوس کوم خډارېدم وی د سفر نه په واپسې او د حج سفر نه یو ځای کې او 10 تلاړ ته قاضي ته موت دی او 10 صبح ایلم موقع میلا او شو موت قربان هغه دوه خزه څوک دی وی ولې تا د پته نشته چې یو زمالور حفصه او بل د ابوبکر لور عائشه چې الله ورته سواغت قلوبکما خدای به تاسو لري کې نور باور کې وی یاره چې یو کال زما په دې کې شک شوبه او ما اراده او تاسو نه تاسو غډارېدم وی ودی الله ولی خو مخکې به ما نه تاسو کړی وای کنه
قال فوقفت حالا له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين اللتان ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته فقالتان حفصه وعائشه قال فقلت والله ان كنت لا اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه یو کال نه مې اراده وه خو نه مې شو کولی یاره هیبتن لکه تاسو نه ډارېدم هله ان عندي من علم فصلي فإن كان ما ته وی ډارېږم چې ما سره څه خبرې علمي تپوس رانه کوه قال ثم قال عمر والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء قسم په خدای که موږ د ښځو هېڅ حیثیت منه موږ ته به ښځې مال او څاروي ښکارېدل تر څو چې الله یاد راولېږه وعاشروهن بالمعروف او دې ته حصې په میراث کې ورکړی ګوره دا حدیث دی د کتاب العلم کې خو بیا یې راته ووایه چې عمر فاروق څه وایي بین انا فی امرنا تأمره زما مخې ته یو ضروري کار ما په هغې کې ځان سره مشوره کوله ځان سره وی ښځه مې راغله ما ته وایي لو سوناته کذا و کذا که دا کار داسې وشي داسې وشي ښه به نه نو زه غوسه شوم ما ورته ویلې فقلت لها ما لکې ولې ما هاهنا ته دلته څه کوې چې راغلې زما خواته فیما تکلفک فی امر اریده ستا څه کار ده تا ته څه تکلیف ده په هغه کار کې چې زما اراده ده او زه پکې مشوره کوم ته څه کار لرې ته چا دلته راوغوښتې تا څه ته مشوره راکړه وایي ما ته وایي ښه زه ستا ښځه یم زه ستا یوه خبره کې جواب مشوره کې درته یو خبره نشم کوی او ستا لور خو پیغمبر سره جبه کوي خوله وهي نن یم پیغمبر خفه کړی ده هغه له طلاق یې ورکړی وایي چې دی راتلو غوسه شوم په منډه منډه مې ځان حبسې ده چې رښتیا تاسو رسول الله وایي او لږ ناراضه ما تاسو ته نه دي ویلي څپېړه یې ورکړی بیا ام سلمې پسې ورغی هغه یې رشته داره وه وایي تاسو ولې پیغمبر خفه کړی جبه مور سره والده زبانبازي چاته خبره وایي عمره په ارام کښېنه هر کار کې کار لري آخر زمونږ او د پیغمبر منځ کې به را دننه شوې هغه زمونږ خاوند او موږ یې بیبیانې یو موږ ترې مطالبه کړې وه چې موږ ته نوې جوړې راوړه هغوی رانه خفه شوي دي دا زمونږ او د خپل خاوند کار ده ستا په موږ کې څه دي وایي زه ووتم څه مې ونه ویلې وی حضور د عایشې د کمرې د پاسه بالاخانه کې ناست ربه ولاړو څوکیدارۍ ته ما ورته حضور ته وویل چې عمر راځي اجازت چې زه ورغلم حضور ډېر خفه و پوزکي باندې ډډه وهلې وه د پوزکي اثرات هم په بدن کې و کچه چامړې ځوړندې وې کمره کې نور څه نه و وی ما اول ټوکه وکړه چې جي ما خو بیبیانو ته نصیحت او ام سلمې راته داسې خبره وکړه سخت جواب یې راکړه جي ډېرې خراب کړم وی دې کې حضور مسکی شو داسې وی بیا مې ورته ویل چې بهر په اوازه ده چې تاسو بیبیانې طلاقي کړي وینا ما ایله کړې ده نو ایله خو څلور صورته دي شرعي ایله څه ده والله لا اقربک اربعه څلور میاشتې که په دې کې دننه نږدې شو کفاره د یمین ده او که نږدې نه شو بیبي ته او څلور میاشتې تېرې شو خود به خود د ښځه طلاق شو په طلاق باین باندې او درې امامان وایي چې نه قاضي به بیا فیصله طلاق وکړي هغه واقعه ده شه فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد ان تراجع انت وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتراجع هغه ورته خبرې اړی راړی زبان بازي کوي فقام عمر فأخذ يده مكانه حتى دخل على حفصة وقال له يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا فقالت حفصة ولا إن لن نراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة أحذرك ولتما ويرا ولنبي دی الله دی عذاب نو دی پیغمبر دی غصې نه چې پیغمبر خفه شي الله عذاب را لګي یا بني لا يغرنك هذه الذي اعجب لا يغرنك تا دی دوکن کی هذه دغه خیسته بیبي چې عائشه ده او حضور سره ډیره مینه کوي تاغه سره سیالي مکه وکنه يريد عائشه قال ثم خرجت حتى دخلت على ام سلمة لقرابه منها فكلمتها فقالت او ام سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء په هر کار کې کار لري حتی تر دې چې اوس ته اراده لري چې زمونږ او د پیغمبر منځ کې مرادینه نشي ال ویزه من کړم قسم په خدای وې زما غوسه را ختم کړل عن بعد ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي سؤال من الأنصار إذا غبت آتاني بالخبر وإذا غاب كنت دا هو کنه وې زما یو گاونډي و دي انصار وې مونږ ویل چې دواړه روزانه غره طرف ته وخانه او غړي بيزي بوزو مازیګر حضور بیان کوي اگر انا پاتې کیږي نو یو ورځ تخپل او زما بوزا زما بیان باورم چې تما خوستن راشي تا ته به او بل ورځ به زه بوزم متبه مسجد نبوي ته چې څه دی یاد کړی ما خوستن به ماته اوري او په دې ورځ کې یو افوا غړه و چې غسان بادشاہ په مدینه حمله کوي مدینه ختمای لکه څنګه چې وایي چې الګ غزه ختمو افغانستان ختمو پاکستان الله دې دوی ختم کړي د خشان
وی یو ورځ زه تللی وم ګډې بېزې مې بیولې وې خپلې و د ګاونډي وی ماخوستن ناوخته ور بندو چې په زوره وګړبېدم ما وی خیر شه څوک یې وی زما دوست لمړ بار ته راوځم ما ویل تا خو دا ور دومره په زوره ولې غسان بچا حمله وکړه وی مړه د حملې نه خطرناکه او هیبتناکه خبره چې راووتم ولې څه چل وی ته نه خبر چې پیغمبر بیبیانې طلاقي کړي بس بیا ما زه په ځمکه کېناستم ما ویلې چې د حفصې به څه ژوند دي چې رسول الله ته طلاق د عمر به څه حیثیت د عمر چې حیثیت خدا و چې د نبی پاک سخر وکنه نو چې زما لوري طلاق کړه زما به څه حیثیت او د الله شب ولم نتخوف ملك ملوك غسان ذكر لانه يريد ان يسير الينا فقد امتلأت صدورنا منه فاذا صاحب الانصاري يدق الباب فقال افتح فقلت جاء الغساني ولغساني بچا حمله وکړه الله فقال بل اشد من ذلك اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه فقلت رقم انف حفصه وعائشه بس حفصه خلاله ذلیله شوانو چې بیا طلاق کړه فخرجوا حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشربة له يرقى عليها مشروبه پیژن بالخانه د عائشه د کمرې د پاسه بیبي یو وړغونه کمره والا وغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول على راس الدرجه فقلت قل د زینې د پاسه ناستو او د حضور څوکیداري ته هذا عمر بن الخطاب فآذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث ام سلمة چې د ام سلمې خبره مې ورته وکړه تبسم رسول الله لګ مسکای شو داسې انه لعلى حسير ما بينه په پوزکی باندې پروت د حضور او پوزکی منځ کې بشترا نه و اله وتحت راسه مساحه من آدم حشوها او سر ته چې کوم بالغی خو د هغه چمړې نه جوړ او ډکون پکې دینه نه د مالوچو بځای د کجورو پانی وین وان عند رجليه قرضا مسبوبا وعند راسه یو څو قرضن مسبوغن سرمنې وی چې د باغت ور کړې واله او څه احبن هغه وی چې د باغت نو ور کړې په چت کې جوړان دی وین فرأيت أثر الحسن في جنبي فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيهما د فارس او د روم بادشاہان څومره په مزو کې دیوان ته رسول الله او په پوزکی باندې پروت ماته وی اما ترجو ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره ولې ته به نه خوشاله کې چې فارس او د روم بادشاہانو ته صرف دنیا خدای ورکوي موږ ته آخرت راکړي موږ به پرتنعوم ژوند په آخرت کې کوو نه په دنیا کې بس